اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما جواد احمد نوم د اسلامي جمعیت طلبه لغه کالج ناظم یم. ما سره په څنګ کې ناست اسلامي جمعیت طلبه 400 مقام ناظم برادر محمد اشفاق شاهین او سره په څنګ کې ناست یاد حسین بھائی ناظم اسلامي جمعیت طلبه ګورنمنت پوسټ ګریجویټ کالج 400. زموږ نن پریس کانفرنس چې کوم دی هغه د 400 کالج کې چې کوم انتظامي ده او بدنظمي ده د هغې حوالې سره زموږ نن پریس کانفرنس دی. زبیلا طاهر ناظم اسلامي جمعیت طلبه 400 مقام محمد برادر محمد اشفاق شاهین له شعر باندې بلنه ورکوم چې وہ کہہ رہا تھا کہ مٹا کے رکھ دوں گا، وہ کہہ رہا تھا کہ کچھ دنوں میں مٹا کے رکھ دوں گا، نسل تیری ہے اس کی عادت ڈرا رہا ہے میری فطرت ڈرا نہیں ہوں. محمد اشفاق شاهین ناظم اسلامي جمعیت طلبه 400 مقام. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه مخکې خو زه صحافي حضرات چې څومره ملګري دي دلته د پریس کلب ملګري جرنلسټ ملګري څومره ملګري دلته راغلي د هغوی شکریا ادا کوم او چې زموږ مسایل او د سټوډنټانو مسایل چې کوم دي هغه ارباب اقتدار ته رسوي او هغه چې کوم باسره خلک دي هغوی ته رسوي. څنګه چې ستاسو په علم کې دا چې 400 کالج د 400 ضلعې د ټول نه غټ کالج دی. په دې کې تقریبا 15 ډپارټمنټس دي. د باچهان یونیورسټي نه زیات غټ کالج چې کوم دی دا 400 کالج دی. په دې کې تقریبا 3000 مور دین 3000 سټوډنټ چې کوم دي دا به یو تعلیم حاصلوي او د هغې ته چې کوم فیسیلیټیز دي او د هغې نه چې کوم فیسیلیټیز اخیستلی کېږي نو د هغې حوالې سره نن دا پریس کانفرنس دی چې څومره مسایل دي د هغوی ته درپېش په 400 کې انټرنل 400 کالج کې انټرنل مسلې چې کوم دي د هغې حوالې سره زموږ دا پریس کانفرنس دی. د ټول نه مخکې خو ستاسو په علم کې دا خبر راوستل غواړم چې په هر ډپارټمنټ کې چې کوم دی تقریبا 50 سیټس دي. په دې کې دا 15 سیټس چې کوم دي دا ریزرو دي، سپورټس دی، په دې کې حافظ قرآن دی، په دې کې ډسیبل دي، دا دوه نور دي. نو په دې چې کوم دا ډسیبل دي یا دا چې کوم حافظ قرآن دی یا چې کوم دا سپورټس کوټه ده نو په دې کې منفسن د خلکو له دا موقع ورکولی کېږي. موږ دغه خبره کوو چې په 400 کالج کې مستقل ډي فی چې کوم دی ډي فی هغه نشته دی او یو عام پروفیسر راځي او د هغوی نه ټرایل اخلي. نو دا یو ټیکنیکل مسله ده چې ته زموږ دا مطالبه هم دا یو ټیکنیکل مسله هم ده چې یو داسې ایکسپرټ خلک دی راځي چې هغوی د دغې نه ټرایل اخلي. د کرکټ دپاره د خپل کوچ راځي، د فټبال دپاره د خپل کوچ راځي، چې کوم ټیلنټډ خلک دي، کوم د معاشرې ټیلنټډ کھلاړي طبقه ده چې هغوی په دې کالج کې مخکې ځي. نو دا زموږ ټول نه غټه مسله ده چې په دې کې چې کوم دی پروفیسران او په دې کې چې کوم زموږ ایډمنسټریشن بلاک دی دې کې دوی منفسنده خلک اخلي او موږ دا خبره په دې میډیا په ساتوت باندې ټولې ملګرو ته دا خبره کوو چې یاره د دې لپاره د ایکسپرټ خلک راځي. دویمه مسله چې زموږ د کالج کومه ده نو په کالج کې چې کوم دی د هاسټل د ټول نه غټه ایشو ده. که تاسو به وګورئ په 400 کالج کې څنګه چې ما خبر وکړه چې 3000 پلس سټوډنټان دي، په دې کې د دیرم دي، د سواتم دي، په دې کې د مومند دي، جنسیم دي، دې کې د لږ ځایونو خلک راځي. هغه خلک راځي چې کوم غریبانه سټوډنټان دي په چې کوم یونیورسټیز دي په هغې کې اډمیشن هغوی نشي اخیستی او د هغوی پیسې چې کوم دي هغوی نشي افورډ کولی. نو 400 کالج ته مجبورن راځي او دا یو په میرټ باندې دا خلک راځي. لکه داسې خلک چې هغوی مور دین 1000 مارکس چې کوم د دې خلکو اخیستي او دلته د 400 کالج ته راځي. خو په دې کې چې کوم دا زموږ اوسنی پرنسپل صاحب دی د وداوټ اني ریزن د دا هاسټل چې کوم دی د دې مسله د دې هاسټل د خاتمه کړی دی 400 کالج نه. بار چې سټوډنټ پاتې کېږي 12000 13000 14000 روپۍ چې کوم دی فر روم چې کوم دی هغه فیکوي عام پرایویټ هاسټلز ته. په دې کالج کې چې کوم هاسټل موجود نو په دې کالج کې چې کوم دا اوس دوی کالج ختم کړی دی او دغه سیس چې کوم دی د علي خان کالج ته ورکړی دی. چونکې علي خان کالج چې کوم دی د دې لپاره خپل یو پراپر سیس پکارو بجای د دې چې تا دا فیسیلیټي ختمه کړله او علي خان کالج ته دې ورکړله نو د دې 400 د کالج سره د 400 سټوډنټانو سره دا سراسر زیاتې دي چې د هغوی دا غریبانان خلک دي. دلته به موږ 500 روپۍ زه په دې هاسټل کې په خپله پاتې شوی یم چې زه کله د 20 سټوډنټ وم په دې 400 کالج کې. نو په دې کې به خلکو چې کوم دی موږ 500 روپۍ چې کوم دی زموږ فیس دا به موږ فر منت ورکوو. اوس هغه 500 فیس چې کوم دی یا به 1000 یا به 1200 وي خو هغې په باوجود خلک چې کوم دی په بار هاسټلو کې چې کوم دی دا سټوډنټان اکوموډیټ دي دوی 12-13000 روپۍ ورکوي. نو دا د کالج سره ډېره غټه ناانصافي ده. دویمه مسله زموږ ټول نه غټه مسله دا ده چې په 400 کالج کې چې کوم لیبس دي ساينسي لیبس چې کوم دي په هغې کې چې کوم مواد دي کوم ویل اکوپمنټس دي هغه په بالکل د
د سره شته دی نه چې کوم کیمیکلز دي د ایکسپریمنټ دپاره د کیمسټري دپاره یا فزیکس دپاره وټ ایور چې څه دپاره یوز کېږي هغه څیز په هغې کې بالکل شته دی نه. موږ سره ملګری ناست دی دا د کیمسټري ډپارټمنټ نه دی نو د دوی په دې ایکسپریمنټ دپاره د دوی سره کیمیکلز هم نشته دی. درېیمه چې کومه د ټول نه غټه مسله ده نو هغه د بجلۍ ده. په 400 کالج کې چې کله د معمولي وریځ وي نو هغې کې د سټوډنټان ګواه دي په هغې کې بالکل بیا لیکل نه ښکاري چې څوک بورډ ته ولاړ وي څوک نه وي ولاړ په هغه کلاس کې دومره تیاره وي چې هغې کې هغه لیکل نه ښکاري. د کالج دپاره د بجلۍ سیسټم چې کوم دی بالکل د کالج د دې دپاره سفلین نشته دی چې موږ به د بجلۍ سره څه کوو موږ به د دې چې زموږ کوم انټرنل مسله دې سره موږ څه کوو. که ته ورته ووایې چې بلب نشته دی یا پکې خراب دی یا بل څه دي یا بل څه دي نو تا ته به وایي چې ته ما ته د ځانه یو معقول مه جوړوه د دې دا زما په نوټس کې دي. زه د پرنسپل صاحب ته وایم چې دا ستا په نوټس کې دي نو په کار ده چې دا یو بلب دی د 150 روپو په یو کلاس کې لګي دا ته راوړه دا ولګوه د سټوډنټانو ته چې د څیزونه خو دوی صحیح نوټ کوي نو دغه د ټول نه غټه مسله ده. درېیمه مسله ده که په کالج کې د واشرومز ډېره زیاته غټه مسله ده. په 400 کالج کې د واشرومونو داسې حال دی چې هلته خو اوبه بالکل نشته دی او هغه واشرومونه که تاسو چېرته وزټ وکړو موږ سره د هغې فوټیجز موجود دي موږ سره د هغې پوره ډیټیل موجود دی. ما ته پرنسپل صاحب وایي چې ته ما ته دا مه وایه چې دغه واشرومونه ټیک کړه نو زه به ورته وایم چې زه تا ته څه ویم چې دغه ته دا ټیک کړه. واشرومونه دلته سیسټم داسې دی چې خلک تقاضې لري چې کله تقاضا کوي نو هغوی بهر ځي داسې سټوډنټان دي چې هغوی لاس دپاره اوبو هم بهر ځي. د سکول اوبه په کالج کې نشته دی کم چې واشرومونه دي هغه مکمل خراب دي هغه بالکل د هغوی څه سیسټم نشته دی چې دا واشرومونه ټیک کول غواړي دا چیز کول غواړي هغه چیز کول غواړي. دویمه مسله چې کوم ده دا فلی ګراونډ دی. په 400 کالج کې تقریبا د دې لپاره ډېر وخت مخکې 3 کروڑ یا 4 کروڑ روپۍ راغلي دي پلی ګراونډ لپاره 400 کالج اوسه پورې هغې دا قابل نه دی چې دا سټوډنټان دي په دې کې لوبې وکړي د سټوډنټان دي په دې کې یا د دې قابل دی چې دوی پکې دلته دغه وکړي د کھیل وکړي کرکټ وکړي فټبال وکړي والیبال وکړي بیډمنټن وکړي دا څیزونو لپاره بالکل سیسټم نشته دی دلته څه کنسپټ نشته دی. موږ که پرنسپل صاحب دا وایو نو هغوی وایي چې یاره دا موږ په دې باندې کار روان کړی دی. هغه که تاسو وزټ وکړئ د 400 کالج اوس یې پسې څه کار شروع کړی دی او دغه شان بنجر ولاړ دی بالکل ځنګل دی هغه ګراونډ چې کوم دی هغې که سړی پیدا نشي ګرځېدی کپړې څخه کېږي نو د ناستې او یا د لوبې خو پکې ډېره غټه مسله چې دا به حل شي. دویمه موږ څنګه تاسو ته وویل چې د کار پارکینګ چې کوم دی د ډېر ټول نه غټه مسله ده. 400 کالج د ټول نه غټ کالج دی په دې کې هر ځای کې ګراوند موجود دی هر ځای کې کار پارکینګ دی خو د دې لپاره دوی سره څه پلان نشته دی چې موږ کار پارکینګ کوم ځای کې جوړ کړو د دې لپاره موږ څه سیټینګ وکړو دا خو انټرنل مسله ده. یو کار پارکینګ هغه هم تقریبا سټوډنټان ما ته وایي چې یاره زمونږ کار پارکینګ چې کوم دی موږ کله ګاډۍ راولو نو هغوی موږ ته وایي چې تاسو ګاډۍ مه راولئ ولې چې دلته کار پارکینګ نشته دی یا تاسو په چینچۍ کې راځئ که نه نو تاسو چینچۍ کې راځئ که نه دا کار پارکینګ دلته نشته تاسو ګاډۍ بار ودروئ. نو لکه دا په 400 کالج چې د ټول نه غټ کالج دی په هر ځای کې ګراوند موجود دی تا سره دا سیټینګ نشته دی ته چا خبره نه اوري چې دې تاله پلان څوک درکړي چې یاره اوس چې کوم دی دا مسله ده دا کار پارکینګ دی دا دلته پکار دی هلته پکار دی نو دا خبرې هم پرې بدلېږي چې ته ما ته دا خبرې ولې کوې. څلورمه مسله چې کوم ده دلته د کینټین ده. که موږ تاسو وګورئ نو په 400 کالج کې تاسو چېرته وزټ وکړئ نو کینټین والا د چاولو والا یا د سموسو د وټ ایور چې هر څه وي هلته بهر ولاړ وي او د جینکۍ هم روځي بهر او د هلکان هم بهر روځي. نو دا خو د جینکۍ چې کوم دي دا زموږ خویندې دي دا د معاشرې خویندې دي دا د معاشرې لوریانې دي دلته راځي تعلیم دپاره یو باعزته طریقې سره او د 400 کالج کې چې کوم کینټین و هغه چې کله د پرنسپل صاحب راغی نو هغه دا کینټین چې کوم دی دا د بالکل دغه ځای نه ډیمولیش کړو ختم یې کړو بالکل یې دغه څیز څه کنسپټ نشته دی. اوس چې کوم دی مو ورته دا وایو چې دا کینټین چې کوم دی دا د 400 کالج دننه راوړه فیمیل له بیل او میل له بیل هسې دوه ګاډۍ ولاړې دي یو فیمیل ته یو میل ته خو دا د کالج د ګیټ نه را دننه کړه نو د دې لپاره بالکل څه هغوی سره څه فلین نشته نه د هغوی په ترجیحاتو کې دي چې دا زموږ خویندې دي یا د معاشرې خویندې لوریانې دي چې دا د په عزت طریقه باندې دلته خپل چې کوم د هغوی ضروریات دي هغه حاصل کړي. نو دا زموږ چې کوم نن دا پریس کانفرنس دی دا خصوصا د کالج د 400 کالج د مسایلو حوالې سره دی چې موږ د درې پیرې کوشش هم کړی دی چې موږ دوی سره کېږو چې دا کم مسایل دي د دې نشاندهي وکړو چې دغه څیزونه وشي. نو زه بیا هم ستاسو شکریه ادا کوم ستاسو کوېسچن دغه راته ووایه چې تاسو په کومې مسلې باندې دا ټولې اجتماعي مسلې دي سره اسلامي جبهې طلبه یا د یو تنظیم سره تړلې مسلې نه دي کالج مسلې دي
څنګه ستاسو تنظیم داسې او پاکي د نورو سیاسي جماعتونو تنظیمونه هغوی تاسو سره په دې مسلو باندې اتفاق کړي او یو جدوجهد سره تحریک سره چلیږي مسلو د حل لپاره؟ بالکل سر څنګه چې تاسو خبره وکړه چې دا ټولو اجتماعي مسله د اسلامي جمعیت طلبه یا د فیسپ یا د ایسپ مسله نه ده. زموږ سره خوا کې اسلامي جمعیت طلبه 400 کالج چې کوم ناظم د سیاد وي د سره هم رابطه شوې وه چې یاره موږ ستاسو د دې پریس کانفرنس او تاسو یې کوم دغه سره پریس کانفرنس کوو د سهیلاب د دې موږ تاسو سره پوره ولاړ یو انشاءالله العزیز چې زموږ دویم کوم پریس کانفرنس وي یا زموږ احتجاج وي هغه به موږ کلیکټیو وکړو. ټول تنظیمونه چې کوم دي به موږ راغونډو په دې خبره باندې چې دا مسله صرف د اسلامي جمعیت طلبانه ده، دا مسله صرف د پی ایس اف نه ده، دا مسله صرف د ټولو سټوډنټانو مسله ده. او کله چې دا تنظیمونه کار کوي نو دا سټوډنټانو د فیسیلیټیشن لپاره کار کوي. که موږ دلته راغلي خو زه یو سټوډنټ یم، زه فارغ شوم د اسلامي جمعیت طلبه ناظم یم، دغه مسلې چې کوم دي دا ما راوړي دي موږ سره بار بار سټوډنټان رابطې کوي او په کالج کې یو د خوب ماحول جوړ شوی دی. بالکل موږ ورته وایو ذهني ټارچر چې دی کوم دی هغه شروع شوی دی. سټوډنټ په څه خبره باندې ټارچر کوي، سټوډنټ نه دا څیزونه غواړي چې ته دا مه کوه هغه مه کوه. یو د خوب ماحول جوړ شوی په کالج کې. دا وړومبی مسله چې تاسو کوم بیان کړه کلاړیانو چناو چې کوم دی دا آیا صرف په دې پرنسپل سره دا مسله راغله که نه مخکې نه هم داسې مسله روانه یا مثلا تاسو ته څه پته ده چې یاره د محکمه تعلیم یا هایر ایجوکیشن د طرف نه د دې څه قانون شته چې لکه داسې وایي او په اخر راته بیا لایحه عمل ووایه چې لکه اخره به تاسو څه کوئ؟ اثر داسې ده چې اوس دا څیز موږ اوس جج کوو چې دا پرنسپل صاحب راغلی یا دا څیزونه موږ ته کله ریپورټ شو نو موږ جج کړه چې یاره یو موږ ته داسې رپورټ شوی دی چې یو سټوډنټ ټرایل نه دی ورکړی هغه ایډمیشن کړی دی. لکه داسې موږ سره په ریکارډ باندې خبره ده چې یو سټوډنټ ټرایل نه دی ورکړی او داسې شوی. خو د دې ذمه دار خو پرنسپل دی، د دې نوټس خو په پرنسپل صاحب اخلي، ایډمنسټریټر خو هغه دی. موږ خو د هغه نه مطالبه کوو چې پرنسپل صاحب لکه دا مسله چې کوم ده دا ولې ده داسې ده. خو دغه څیزونه زموږ لایحه عمل دا دی چې انشاءالله العزیز اول خو به دا مسلې حل شي، کنې بیا به د دې خلاف موږ پوره تحریک شروع کړو او ټول سټوډنټان به په دې موږ باندې په دې څیز باندې موږ راغونډو چې یاره دا مسله چې کوم ده دا یوازې زما مسله نه ده، دا د ټولو سټوډنټانو مسله ده او دا هغه سټوډنټ مسله ده کله چې هغوی 2 ورځې دیاړي وکړي بیا 4 ورځې چې کوم دی هغه کالج ته راځي په هغه دیاړۍ باندې دا څیزونه موږ سره شیر شوي دي چې زه 2 ورځې دیاړي وکړم لاسې د ګریسو څخه 2 ورځې دیاړي وکړم نو بیا د هغې نه بعد زه کالج ته راځم او دا به انشاءالله العزیز بیا به موږ سټرایک هم کوو، د دې خلاف به پوره جدوجهد کوو.